کتاب العقیقہ کتاب په بیان یا په ذکر دا احادیث مبارکه او دي چې متعلق دي عقیقه سره. عقیقه په باره کې د محدثینو دو خبرې دو جملې دي. یو قول د علامه اصمعی دی، هغه وی چې عقیقه در حقیقت د هغه وختو نوم دی چې کم د ماشوم په سر باندې او عق بمانه د قطع سره دی. نو عقیقه دغه وختو نوم دی چې کم دا ماشوم پیدا شي د په سر باندې چې کله چې ماشوم پیدا شي نو په ومره دی باندې دغه نوم او دغه سر خریل او دغه عقیقه کول. علامه خطابی چې کوم مشهور صاحب دی هغه وی عقیقه نوم د هغه مذبوحی دی یند د هغه شات یا د ماز دی چې کوم د ماشوم د پیدایش په خوشاله باندې هغه ذبح کیږي. بیا د عقیقه په باره کې د محدثینو کلام دی چې عقیقه څه شی دی، واجب ده یا سنت ده یا بدعت ده. په دې سلسله کې لیث ابن سعد قول دی، لیث ابن سعد قول دی چې دا عقیقه چې دا واجب ده. اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمت دا قول منسوب دے چغا دا حقیقی دا بدعیت قائل دے. امام شافعی رحم اللہ په خپل کتابونو کې لیکلی دي چې دا حقیقی په باره کې دو کسان دي، یو قائل بالوجوب دے چغا لیث دے سعد ابن لیث، اور یو کس هغه دے لیث ابن سعد، او یو هغه دی چې هغه قائل د بدعیت ته چې هغه ابو حنیفه دی رحمه الله. لیکن علامہ عمدۃ القاری صاحب عینی چې ورتوي هغه وی چې ما ته ډیر افسوس دی په دې خبره چې امام شافعی رحمه الله دا قول امام ابو حنیفه باندې تپل دی. امام ابو حنیفہ د بدعیت د عقیقی قائل نه دی، البته امام ابو حنیفہ وی چې لیس بسنت، معنی دا چې د عقیقه سنت مؤکده نه دی. دا مطلب نه دی چې بدعت دی، الکه یو عمل د حضرت صلی الله علیه وسلم نو ثابتی، صحابه نو ثابتی، ناغي ته څنګه یو مسلمان وی چې دا بدعت دی. لہذا دا قول امام ابو حنیفہ تا منسوب، دا قول غلط تے اور استاسو دی حاشی ذکر کر دی دے خوی چہازا افتراء علی ابی حنیفہ تا دا پی امام صاحبان لوی افتراء دا چسو کی بدعت تے. گورا لوی لوی خلق چکم دے خلق بدنام کری دی، لوی لوی شخصیات بدنام کری دی. لکه گورا امام ابو حنیفہ دی بدنام کا وی اگا اشعار تا بدعت ہوئی، حالانکہ اگا دو پیغمبر سنت تے دا نوی چې شعر اهل زمانی ہی ته بدعت وي. دارنګه دلته کې هغه لیسه به سنت ندی ورته بدعت وي، لکه سنت مؤکده نه دی کوي. سنت مؤکد نه دی یری چې په ترک سره وسړي ګناګاری، دا مراد نه چې دا بدعت دی. لہذا قول مشهور اشهر دا دی چې العقیقه سنت مؤکده دی. بیا په دې باندې دی فتح الباری احادیث جمع کړ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الک په ځای چې د دوګړي او د جنې په ځای باندې یو غړه دا نیمه خوشحالي دغه پوره خوشحالي ده. نزد دې خپل توجیه کوم د غرونو سړې معنا پویا وته، نزد دې خپل توجیه کوم د الک په ځای دوګړان دي، دا خوشحالي ابدي ذکر دایمي شو چې هم د ولادت خوشحالی ده، هم د دې ورنه تمی دي چې ځوانیږي به ما به پالی نو زه دوه غړي حلال کا، او جنې ته خوشحالی نیمه ده ذکر آباد چې جنې رااله وشوي
خو چون کې دا د بل کور آبادی په دی باندې خرچه زیاته ده نو ځنه یو بيزالاله دا خیال ورته ځکه چې دی نیم جون تاسو سره دی نیم بل سره دی نو لہذا یو ګډالاله او دغه پورا جون تاسو سره دی نو دوه ګډالاله دا زما د غرونو خبره ده چې خو خېل واغله کې نو څه ضرورت چې دا څه لګي انا زه پتا لاګو کوم دا خبره فایز ما په دې سره کې رااله دا خبره شما درته وایي دیمه خبره چې دا علما حضرات فرمای چې دا کتاب چې کوم دین او دمره ابواب باندې مشتمل دی او یا په دمره احادیث مشتمل دی دا ګوره دا کتاب د فتح الباری نوم دی او خیال کوي ښا کله کله زمر ګورو ته من غوي چې مو فتح الباری کو قتل نشته دی د فتح الباری مزاج دا دی چې کله دې باب خلاص کی نو چې دې باب کې دمره حدیث مرفوع دي او دمره اصل دي او دمره چې کم دینو مقرر دي او دمره تعلیقات دي کله چې دې کتاب خلاص کی نو هغه په اخر کې نچوړ ذکر کړي لکه اوس دلته دې مثال ذکر کړي حقيقي باز مخ کې کړ دي اخر کې خاتمه نو اخر کې اشتمر کتاب الحقیقه وما ما هو من الفرع والعتیرہ علی 12 حدیثا نو کل باب کې 12 حدیث دي معلق د دینه درې دي باقی موصول دي درې معلقات دي تعلیقات دي باقی ټول موصول دي ٹھیک شو کنه او مقرر پدې کې اته دي او خالص سلور دي هغه خالص نه مراد داوی چې ما ذکر البخاری اولا چې بخاری اول ځل ذکر کړی دی چې دې کې مخکې نه ذکر سلور دي او مقرر څه دي هغه اته دي نو مجموع شو جی 12 شو مثلا شو خلاص شو او بیا پکې بل د وافقه مسلم علی تخریج حدیث انس لکه څومره بخاری او د مسلم موافقت ته هغه ذکر کی او چې کوم کې تفرد د بخاری د هغه ذکر کی دا د فتح الباری آخری مقام ډیر بهترین کتاب دی خو شي خدا نه خرڅو ما خو مطلب دا چې ځان لواه لري یو موبایل خرڅ کې دو خاصه تاسو غشته انا دا ځان لواه لري او کوړه مزه پوښو کنه زکه چې الله 700 روپے تاسو خرچ کوي هغه م خرچ کوي دو سفر خرچ یو ځای کوي فتح الباری بدل وشي دا میشه خوشالي ده او دیو په خوشالي به سر خفای تنګي کې ناسي وسړي دا خیال نه وته کنه انو دا څه کتاب واخلي او هغه د پاره عمره کې دی په عمره کې چې په دې خوشالي وي کتاب وګوري زجی مثلا ها باب تسمیه المولود غدات یولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه باب د بیان د نوم خودل د یو ماشوم هغه سبا د پیدائش ته دی لپاره دغه چا لم يعق عنه چې دغه نه حقیقت نه کی یا حقیقت نه کړی شي وتحنيكه او اغي تحنيك دلته خلق وته ګوټي وي ګوټي اعلی غسیل ته وي لکه چې ماشوم بچي پیدا شي د یو نیک سړي د خلینا ادا یاد لاس یو شی وتا چول لکه څوک یې دې ته لغونه دا غبیندا ارشي چوسنه ونه ویل چې دا ول ورکنه په غبین کته کې ماشوم لور کې دام تحنيك دی اصل تحنيك دی ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه خلق نوې ماشوم راويسته حضرت په چکم ده کنه هغه کجوره په خلی کې خمزدار او جولا خبر نه راکا بیا باغی هغه پټ واغته نو تاسو سره به ول جوخ کړ نو ماشوم چې دې به وای کنه هغه رس رو راخله کېده وا دې ته تحنيك وي او زده ماشوم د یو بزرگ د لاس ول لغوره پي ورکا بزرگ د لاس لغونه بو ته خلی ته وسه بزرگ د لاس یو غبین یو ساز کې ورته ورسا دې ته تحنيك وي او دې ته تفاول وي او دا یو ښه عمل دی تخیل ور دې تفاول وي د خسړې د خنوم ولا کېده او د خد لاس خسړې د لاس ګوټي ولا ورکا ان شاء الله سره بخي مثلا هر دماغ کې دا اسی ګوره او کچر یو سره د خپل د ماشوم عقیقه کوي بیا سنت دا چې په عمر راځي ورنوم کې خود شي او سر چې کم دی هغه اخري لشي ځکه په دې باندې چې کم دی د میشمی هغه اثرات پراتی دي ابد وی چې کم دی هغه ختم شي او دغه هغه وخت چې کم دی هغه چاندې باندې کوتل شي
چې دا وخته څومره ده نیمه توله ده څلور رته دي درې رته دي او هغه چاندي چې کوم دی یا دغه مقدار پیسې اخیراتی ورکی او حقيقي مسله دا ده چې د الک نه دواو د جنان یوا او دې کې هر هغه ساوري کافي کیږي چې کوم په قربانه کې کافي کیږي او فرق دا د مولانا صاحبہ چې دلته کې بیا له دعا ده او بهتر دا د بطور تفاول چې د حقيقي د جانور اډو کې مات نشي دا اډو کې ماتوا ما او دا سنت مغوغه پغه او اخرى او صحابه کرام او تابعین کې دغه وا چلکه موږ په خوا زموږ وطن کې وته صحبت پوي صحبت موږ ور صحبت چې ماشوم به وشنه موږ الکه صحبت بدل نه خورو لای به یا حلوا په خکړه یا وکنه کور کې غوا پمونه نو حقیقت دغه لکه پیزا په خکې هغه سره روټه هم ني دغه څه خسته غوخه په خکې او کې دي او مرګري په دسترخوان باندې کینی او غوخه اخري دته حقیقت وي او چې تاسو رضی الله عنه کې ډیر اجر او ثواب دي ځکه نه جرګه در پسې راولم سره کیو رسېدي ابي موسی رضی الله تعالی فرمایي چې ولدلی غلام زما ماشوم پیدا شه فاتحه بالنبي صلی الله علیه وسلم ما حضرت سے سخراوی سره فسماو ابراهیم حضرت تنم ابراهیم کې خود وګور سره خسته نه وو فحنکه بتمرتنا بتمرتن حضرت ولا تحنیکو کا فتالو کی ولا کجوره کې خدا یا د کجوري رس ولا خوري کې ورکم وتعالوا بالبرکه ودفعوا الیا بیمال راک دیوی وکانه اکبر ولدی ابي موسی او دا ابراهيم چې د ابي موسی په اولاد کې د ټول مشروم جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه راويسته حضرت سے تو یو معصوم چې حضرت دغه تحنیک کو ګټي فبال علی حضرت باندې معصوم مچاز وکړي فاتبعه الماء نو حضرت ورپسې اوبر روان کړي یعنی وی وینځه دازه په اوبوس ورپسې کړي اوبر ورپسې ماندانه ده چې اسی به ترم کا کړه ورپسې کړي اوبر نو واړو لپی وبا او ظاهره خبره ده چې کپړې مان خلق او بچاړي خود وینځلو دي پارړي نو مان او وینځلې او دا سبي سوکو نو په دې کې درې اقوال محدثینو ذکر کړی یو خدای د ام قیس یو قول ده یا د حسن ابن علی او دریم قول ده چې د عبد الله ابن زبیر جی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن خالد ابي بكر انها حملت لا اسماء بنت ابي بکر چواد صدیق حضرت عائشہ خور وا حملت بی عبد الله ابن زبیر په مکه دا په مکه کې وا او دا التا د دې امید راي نو قال دای فخرجت نزه هجرت کې حضرت سے سروتم وانا متمن په دې حال کې ز پورا کون کوما ازمانه د حمل عرفی سره نه میاشتې زما د حمل د میاشت د حمل حساب جو هغه پوراو فاتحه المدینه تا مدینه تر عالم فرزلت قباء نمګه پات شو په مقام د قباء فولدت بقباء زما په قباء کې څوک پیدا شو عبد الله پیدا شو سماته تو بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم جولای کې میرا اوچت کو حضرت سے سخرا لوا نو بس ماشوم پیدا شو دل تر عالم دلته چې معصوم پیدا شي صلیخ رضی پرته دا خیال ورته حالانکه چې کوم دې اوسم ډاکټران هم وایي چې معصوم پیدا شي ان بس وي پاسه ګرځا چې بدن کې دی وینه روانه شو خود کې دوته نه پیږي او بلکې باز خې لمبي هم ډاکټران خل لمبي هم فوضعته في حجره یا حجری ما دا معصوم را اوچت ک د حضرت په جولای کې کې خدا ثم دا بتمرتن فمذاقها حضرت دا کجوره په خله کې اوجولا ثم تفل فيه بیا دغه اغرس حضرت مبارک دای تو کانو په صورت د دې په خله کې اوتو کړي فکان اول شین دخل جوفه اول هغه شی چې زما د بچی خېټه در نشو ریق رسول الله صلی الله علیه وسلم عاد پیغمبر مبارک خلی مبارک تو کانی وی ثم حنکو بتمرتن بیای په تحنیکو کو په تمری سرا
ثم دعا له وبارك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام دا ډومبه بچو چې پیدا شو په اسلام کې بعد له هجرت ٹھیک شو کنه او یا دا سوه چې بیا یو بل شک ختم شي دا اول بچو چې پیدا شو په اسلام کې بعد له هجرت د مهاجرینو او اما الانصار نعمان ابن بشیر وي بیا وهم پیدا نشي کله کوئی چې نعمان ابن بشیر اول مولودین دی اپل عبد الله اول مولودین دی نه اول مولود من المهاجرین عبد الله واول مولود من الانصار نعمان ابن بشیر ففرحوا بي فرحا شديدا دل په خوشاله شو لانهم قيل لهم ذا زکا دوی ته ویل شو ان اليهود قد سحرتكم ولا يولد لكم دوی ته چاویلو چې دوی مدینه ته چکل رااله وی يهوديانو چې کوم نه دیانو کنه په پتاس باندې جادو کړی دي او تاسو په دې مدینه کې بچی ناراضي ارو دا چې بچي پیدا شو نو الحمدلله دوی خوشاله شو جی ابن لی ابي طلحه ګوره ما ته ګوره دا موږ حدیث بار بار وی ښا دا انس وی چې زما میرزه بلار ابي طلحه دای زوی پیدا شو چې زوی پیدا شو نو دغه واقع دې ذکر کړي دا ابو طلحه چې تکور نه بار تلار دی رسو وفات شو او بیا د ابو طلحه خزي چې کوم دې د خپل بچي ولمبه او خصفای ک او بیا کفن ک او دنه کور کې واچو او چې خاوند دراغه تپوس وکاو انوي چې لکه بچي معصوم شو په آرام کې ناشته داسې آرام کوي چې دینه مخ کې وته داسې آرام چرته نه ملا شي انور خبره پاتې شو نورې سو نه وي وا ویلای او نکړه نو دې ته روټه کې او دې روټه خو دې عالم الغیب تھوڑا او بیا چې شپه چونه دی راځه نو پوه شغین کارو نه کړه حق د زوجو وشو کنه او چې سارجو نو ورته چې بچي خو وفات شوی دی راخه خول غواړي دلار پیغمبر علیہ السلام ته جدا شوی دی پیغمبر سے آفرین استاد خزر صبر لا سمره حوصله وا انتهای حوصله وا بیا ول دعا وکړه وشو کنه بیا دوی له خدای بل بچي ورکا او دې په اولاد کې لس عالمان جوړ شو یا دینه کم بشه وشو کنه ناغه ته اشاره ده حدیث تامه کې ویل ځه فلما رجع ابو طلحه فقالت اما فعل ابن قالت مسلم هو احسن ما كان فقربت الي العشاء فتعشى ثم صام منها فلما ما فعل ابن فوجكن ابني قاتم سے هو اسكن ما كان سمانا اگر ډیر آرام کوون کې دے ما کانا دمر چې نو دینه مخ کې داسي آرام کوي چې دینه مخ کې وته داسي آرام نو ملا شي ادا پوج چې رنخ صحتمند دی پکې نه آرام وکړ نور پکې سو فقربت الیه العشاء ډوړې او تمخ کړه پتا عشاء وی خړه ثم اصاب منها بیا چې ناسنو بس کنه اصاب منها نو فلما فرغ نو کله چې فارغ شو مانه جماعت کنه ښا تو قالت وار الصبيا لا شدا معشوم دې پټ کا او چې کنه یعنی خاخی کا دفن کا ها فلما ابو طلحه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اعرضتم الليله قال نعم ګور اعرضتم الليله ګور بره حاشیه کې لیکل دي عرستم قاضی سے وہی چې عرستم د تاریخ نه دی تاریخ وی النزول فی آخر الليل دا غلط دی اعرستم نه مراد دی آیتاسو جمع وکړه اعرستم آیت ابکنای د وتی نه دا خما شوم مړو بیا تاسو جمع وکړه نغی ما ته پته نه و زما خد انکار نه د خپل خوند ته پته نه وکنه او خدای ته چې دی ویني هغه داونه چې زوی دې مړ دې ته دا سکه ته شرمې کینا دې زما خدای زه توړې او خې خدای دا څه خدای بلال ته خیر ثواب نصیب تا خیال دې ورکنه ها حضرت دا مشو بیا والله مبارک الله ما خدای پاک ته ډېر صبر نه خلق دی دا نه چې تاسو مرسته به صبر خلق داسې ولا سو کوي نه دا د صبر مسله ده الله په فیصله باندې رضا و
بارك لهم فلدت غلاما جي. قال لي ابو طلحه احفظه حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فاتى به النبي صلى الله عليه وسلم وارسلت معه بتمرات فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال امعه شيء قالوا نعم تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضعها ثم اخذ من فيه فجعلها في صبيه وحنكه به وسماه عبد الله. عبد الله ولنم کی خود او د دې عبد الله اولاد تقریبا لس علما صالحون رضی الله عنهم قربان تام جی. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وحرق الحديث باب اماته الاذى عن الصبي في العقيقه. آمد بمقصد خود اماته الاذى عن الصبي في العقيقه لرکول د گندګۍ د ماشومنا په عقیقی سره فی العقیقه بالعقیقه فی العقیقه مع العقیقه ٹھیک شو کنه بالعقیقه اوس کې چې هغه عقیقه د اسماعی قول اخلي چې وخت دي نو معنا لریکا گندګي د ماشوم د سرنا پکټ کولو د وختو سره ځکه ماشوم چې پیدا کیږي د دې په دې وختو باندې د میشمي هغه اثرات وي سوچ وینځلني هغه اثرات خوي او چې بیا استری سره کټ کی کانان لري کې خسر ولا اخره خود مزدار صفوي شو یا ماندا د مولانا اماتۃ الاذى للقول د خيري د ماشومنا یا للقول د تکلیف دي د ماشومنا علماء کرام فرمای ماشوم هغه پورې په تکلیف کې اخته سوچ تا ته حقیقت نه کوي پوښګنا دې لپاره ډیر صحابه کرامو د خپل اولاد حقيقي بعد البلوغ هم کړی او حضرت علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځان په بدله کې هم قربانیاں کړې چې دا زما بدله شو دا ښه عمل دی اصلون عمل دی جی. وفي قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقه وقال حجاج حدثنا حماد مع الغلام عقيقه ما نداد لك الک سر عقیقه دا معنی چې الک د پیدا شي نو عقیقه وکای او بیا د عقیقې د پاره احادیث ته پوښ کنا چانل غلامی سدي لا 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 عن الغلام شاتين وان الجاریه شاتن کال ګرځه پلای باران دی وبخوي پوښ کنا وای هغه وتر کی واوري کیږي کوټه صفا کول وای پس په هغه کوټه صفا کیږي د خپل کوټه صفا کیږي خامخ کیدا وقتاده وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصه بنت سيرين عن الرباع عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله وقال اخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن ايوب السختياني السختياني ګوره دلته په سختياني لیکل دي د اکثر د علما سختياني لیکي دا سختياني غلط دی. چلو عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الزبيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الغلام عقيقة بعرف عنه دما واميت عنه توي کداغي نوینا واميت عنه الاذى او وخت دارګي هغه وینا د ختنه یعنی سنت هم کا خو بشرطي کې چې د ماشوم صحت خوي او ډاکټر وې چې واقعي نقصان بني بعض داسي ماشوم پیدا شي عمر زمانه هغه خود بالکل بیکاری اربال خلق سنت ادا کوم ماشوم سنت کی او دغه صحت دغه اجازه نه ورکي بیا حقيقي سره دیم روان شي د خیره سره هغه الته ګوري مزاج ته ګوري حالت ته ماشوم ته ګوري چې صحتمند دی نه دی صحتمند کیفیت سره جی خدام ربم نو دای لکه دی غرونو کې زم دی غرونو کې پوخا بداسو الکه خدا مصیبت بداو چې ماشوم به سنت درایته بو تکلیف کنه دمر لوی بو کوم خبر نه ده او ته تخت لا حول ولا قوه الا بالله او دغه وجسا الله دغه وجسا الله دا ګوره محترم پرونه چې موږ واده وکړو څومره خسته کارو اسلام کې خو بالکل دغه اسانتیا ده کنه هغه به چې لکه د الک دیولې نو وای یار څلور خو می خويندې دي یا پینځه می رونه دي او هغه کاکا او هغه ماسی او فلان کې هغه له جوړا غسل دي هغه له دا غسل دي هغه له دا
پیسې څخه نشته فرض نه راکې نو څه وکړه اما هغه انتظار کو چې زمره پیسې راشي چې د خپلام له جوړې واخلم او داو کوم او هغه کوم غلطو ماشوم چې کوم دنو حساب کتاب یې دراشو پوښی کړه اچ ورته نه کیرا د دې وته سکه دې مخکې نه پاره شو وتا خلوی شو وکړه الوی مصیبت نو لکه خو د ورځو پوښی زیات نه زیات لکه ورځې دي ورکه هغه نه کې زیات شنو بیا 21 ورځې دي 21 ورځې پر سنت شته چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا قريش عن حبيب بن شهيد قال امرني ابن سيرين ان اسال الحسن ممن سمع حديث العقيقه فسالته فقال بما ابن سيرين راتوي چې ته تاسو د بصری نو کا حسن بصری نه چې دا حدیث د حقيقي اورېدل دي چانه دي هغه من سمره ابن جندب نه مې اورېدل کړه نور سوای باب الفرع ګورا یو فرع دا یو عتیره دا دا حقيقي سره دې نسبت دا دی چې حقیقه هغه جانور ته وي چې پس د بچینا علالو لکېږي فرع عتیره ته وي ګوره دا فرع او عتیره په باره کې د محدثینو احادیث مختلف ذکر کړ دي اګه یو حدیث کې راځي العقیقه دغه الفرع حق یو روایت کې العتیره حق فرع عتیره حق را ابي داود کې راځي د توسرا واړو او په یو روایت کې دا راځي چې لا فرع ولا عتیره تا په اسلام کې نه فرع شته نه عتیره شته بعض روایت کې راځي اسلام کې نه فرع شته او نه عتیره شته اوس دا فرع ستوي پخپل وي فرع د ذمہدار د ساوري د اوخي یا د ګډي بيزي یا غوامیخي هغه رومبه بچي چې هغه په رومبي ځل باندې غشوا نو دی خلقو بابا تور دي چې د الله شکریا ادا کی ناوې د معبودان باطلو په نومانه ذبح کوله لکه دلته په خوا دا رواجو چا بټرک واغست د پیسو به لالو پیر بابا له بدل ور الته پیسه لالو دلته کسان بوتل الته پیو خرو چې بس الته نو بیا ګوره ما په ډېر حکمت سره دا مسله کړې و نو ما وی پیر بابا له صلی الله علیه د جمعات کې حلال کړي الله رضا ده خو نه چې ګناه دې ټولې ګناه دې نه مانی ما دلته په جمعات کې دلته حلال کو جمعات کې وفاقه کو او جوی پر دې چې خلق برازي ټول به خوغري دعا وکي خدای پاک برکت واچي او چې خلق دې تر ته مایل کړو چې خلق خدا کار شروع کړ بیا مې ورته چې زیارت لول حرام دی او شرک دی او ګناه دی پوښ کنا اول مې ورته نه وی چې ځکه دې په مسلې باندې پوښ نو اول بچي د ساوري بچ پیدا شه نو دوی به د غیر الله په نوم باندې حلال او شکر د غیر الله بیا چې کله اسلام راغی بیا خو د غیر الله نوم پرې خو د پنوم د الله به دوی حلالو نو ځکه حدیث کې راغی چې لا فرق فی الاسلام معنی هغه فرع د جاهلیت الفرع حق یعنی اسلام واتیره سوا اتیره بدی پر عجب کې علالولا ورغی تبر رجبیه هم وی او دا په زمانی جاهلیت کې مو ارکه چې اسلام راغی بیا خلکو پر عجب کې علال کولا اوس کوم حدیث کې چرازی لا فرع ولا اتیره فی الاسلام یعنی زمانی جاهلیت او د غیر الله په نوم باندې او چې کوم ذکر الفر والعتیره حق یعنی اسلامي ٹھیک شو او دا حدیث وای بیا تا نسائی ابو داود بدا تراواړو ابي داود جلد ثاني جی قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيره والفرع اولا او ذکر لا فرع نشته په اسلام کې فرع ولا عتیره او عتیره په اسلام کې نشته دی یو معنی دا شو هغه فرع او عتیره چې د جاهلیت هغه نشته او چې کوم حدیث کې راځي الفرع حق یعنی هغه اسلامي یا معنی دا شو لا فرع ولا عتیره الکا نفی د مطلق فرع عتیره معنی نفی د وجوب دا لا فرع ولا عتیره اے ندا فرع و عتیره واجب کہ طاقت دی د خدای رضا د پاره علالین و علال کا دا سو وجوب شی نه دی واجب نه دی دو معنی شوی اوس وی ول فرض شه دی
والفرو اول النتاج كانوا يذبحون لطواغيتهم والاتيره في رجب اول هغه ساوري بچي اوب چې پیدا شو دوی به غیر الله په نوم حلاله او اتیره خو پر رجب کې حلاليږي نو الله رضا دې پاره جی باب عتيرة وبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فراء ولا عتيرة والفراء اول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في الجبل اول النتاج اول بچي چې پیدا بچل په دوی به غیر الله په نوم حلال کا اور عتیره چې کومه نا په زماني جاهلیت کې بدوی پر رجب میاشت کې ذبح کولا ٹھیک شو او بعض علماء کرام وی چې دا تیره چې رجب کې وا هم په نوم د لپاد غیر الله وا اوس ګوره دا به تاسو بي داود کې ویل ځکه چې دې کې 35 صفحه ده نو چې 35 صفحه چې نو تاسو سره د حاشیه ویل ده او دا سور خط په کتاب ملي کې اوسه فن نه کش مشراح کې اوسه دا ګوره باب فی العتیره دا راغی دا وګړه حدیث دی الفر اول لتاج كان ينتج لهم فيذبحونه جاء اطول باسطي او نبی علیہ السلام فرمى انا كنا ناطر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا وقال فاذبحوا لله بأي شهر كان پاری میں کہ خدا رضا پر علاوہ کا دیکھ سے خبر ادا بری بات کہ لا فرا ولا عتيرة لك اس منگا ہوئی نمانه دا شو چې لا فرا ولا تیرته اغه نفي د زماني د جاهلیت شو نصای را کتیم جل اغه نفي د جاهلیت شو او الفر حق چې کم دی نغه تایید د اسلام شو دیم دا ها اوس ګوره نصای شریف 188 77 83 مدا 88 شو دل کتاب الفر والعتیرہ دے عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فر ولا عتیرہ بار بار ذکر کی تو روایتونه دي ان شاء الله ان بیا به ان شاء الله یو روایت کې یا الناس ان على آل بیت في كل عام اضحاتا وعتیرة قال معاذ كان ابنون یاترو ٹھیک شو کنا فی رجب فالعتیرہ العتیرۃ حق عتیرہ حق دا نو نسائی بیا وګور 188 صفحه خوشی نو دی کی چرتراغه حق چرتراغه لا نو معنی دا شو عتیرہ اسلامی شته عتیرہ د زمانه جاهلیت نشته ده ما خدا